چې د رمضان دا روزې چې فرض شوي دي نو دا په مدینه منوره کې فرض شوي دي. مدینه منوره کې فرض دي. دویم کال باندې د هجرت دا روزې فرض شوي. په مکه معظمه کې روزه نه و فرض. نبی علیہ السلام 13 سال مکه کې تیر کړی دي، روزې به نه نیولې ځکه نه وی فرض. کله چې بیا راغې مدینه منورې ته نو په اول کال باندې هم نه وی روزې فرض، بلکې په دویم کال باندې بیا روزه فرض شوله. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور نبوي کې اته روزې نیولې دي، ځکه 10 کال نبی علیہ السلام مدینه کې تیر کړی دي. 10 کال اته 9 کال روزې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره نیولې دي او بیا د عمل جاری. دا روزې چې کله نوې نو داغې نه وړاندې سو نو داغې د وړاندې به 2 قسمه روزې دا صحابه نیولې. یو روزه هغه و چې هغه به د پخوا راسي یهودم نیولا، چې هغې ته به د عاشور ورځ ویله، صوم عاشور، صوم عاشورا. عاشورا دا د محرم چې موږ ته حسنیان وایو د هغې 10 تاریخ ته وایي. دا شیعګان چې پکې نن سبا ځان وهي، شربتونه پکې تقسیموي، خوراکونه پکې خلکو له ورکوي، نو په دې ورځ باندې به یهودو هم روژه نیوله او دقه د عاشورې روژه به مسلمانانو هم نیوله. نبی علیہ السلام چې مدینې ته راغی کال لا هم د مکې نه، نو چې وی کتل یهود په دې ورځ باندې روژه و. تپوس یې وکړل دا ولې روژه دي؟ ویل دي په دې خوشحالۍ باندې روژه نیولې ده چې دا خو د موسی علیه السلام تابعدار دي، او په دې ورځ باندې په 10 محرم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې موسی علیه السلام الله د سن بچ کو دریاب نه او دا فرعون او داغه دشمن په کې ډوب کو، نو په دې خوشحالۍ کې يهود روزه نیسي. يهوديانو کوم روزه وي څنګه چې موږ میاش روزه نیسو، يهود هم نیولې. كتب علیکم الصيام کما كتب علی الذین من قبلکم، دا معنا د اهل کتابو روزه نیولې. میاش روزه زمونږم دي، میاش داغویم دي، او دا د عاشورې روزه باغوی نیوله. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کې دومره فرق وکړو چې ککال لزه ژوندی وما نو زه به دا روژه نیسم، خو د هغې سره به داسې وي چې زه به سره یوه روژه زیاتوم. لأصومن التاسوعه والعاشوره، زه به عاشوره هم نیسم، خو زه به ورسره تاسوعه نیسم، 9 ورځ روژه به ورسره نیسم، 9 ورځ. نو د عاشورې روژه چې څوک نیسي نو 2 روژې به نیسي. اصل روژه د عاشورې ده، 10 تاریخ ده. او نبی علیہ السلام ورته انا اولا بموسی منهم، موسی علیہ السلام ته خو زه ډېر نږدې یم، د دوی نه زما ورور دی، او دی خو د موسی علیہ السلام دین ختم کړی دی، تحریفات یې پکې کړي دي، دسې پکې کړی دی، وران کړی دی. یهودو خو دین نه دی پرېښی صحیح. نو ویل که کاله زه ژوندی یم نو زه به ورته 2 روژه نیسم. ژوندی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیا ډېر عمر یې تېر کو. لو بقیت الی قادم لأصومن التاسوعه والعاشوره. نو اوس به سړی 2 روژې نیسي. اصل روژه به د عاشورې وي، او دا 2 نمبر روژه د 9 تاریخ دا روژه دا به د اهل کتابو د روژې سره د تفریق او د فرق د پاره او د امتیاز د پاره نیسي، چې موږ یهود نه یو بلکې موږ مسلمانان یو، موږ 2 روژې نیسو. دغه طریقه ده. البته که چا دا 9 تاریخ ونه نیوله نو د یوې روژې به الله تعالی اجر ورکړي، که یوازې دا یو نیوله په دې کې هم اجر دی. نبی علیہ السلام فرمایي صيام یوم عاشورا یکفر سنة الماضیه، دا عاشورې روژه سړی ونیسي نو د یو کال تیر ګناهونه په دې باندې معاف کېږي. نو دا روژه به د دې فرض روژو نه وړاندې به مسلمانانو دا روژه نیوله. 2 نمبر روژه هغه روژه وه چې دا به د هرې میاشتې 3 ورځې روژه به صحابو نیوله، چې دې ته ایام بیض وایي. ایام بیض معنا هغه ورځې چې د هغې شپې سپینې دي، د هغې شپې سپینې دي، یعنی 13 وه، 14 وه او 15 وه، 14مه، 14مه، 15مه، د هرې میاشت 14مه روژه، 14مه روژه او 15مه روژه. یعنی 14مه، 14مه، 15مه ورځ د قمري میاشتې دا روژې نیول دا نبی علیہ السلام نیولې. وسم سنت دي، مخکې فرض او لازم و سنت پاتې دي، او د صحابو معمول دا و. دا 2 قسمه روژې به نیوه کېدې. په دې کې فایده دا ده چې زمنګ په دین کې خو الله رب العالمین زمنګ سره دا وعده ده چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څوک چې یو نیک عمل وکړي نو الله به ورله په 10 باندې بدل کړي. نو 3 روژې که موږ ونیولې نو الله به راله په 13 باندې بدل کړي. نو د میاشتې 13 ورځې دي که نه،
نو که څوک دا معمول ځان له جوړ کی چې ټول عمر د محرم نواله د ذوالحجې پورې په دې هر میاشت کې درې روزي نسی، نو دا به د سوي لکه د ټول عمر روزي نیولي، ټول عمر روزي نیولي. ځکه 300 او شپېته ورځې دي کنه او کال کې 300 شپېته، چې څوک دا روزي په تسلسل باندې نسی هم دغه فائدہ به الله ولور کی. ځکه دا روزي چې حساب کې نو د کال بیا 14 روزي دا جوړیږي 14، نو په لس کې ولا زره ورکې 300 شپېته دی جوړې شولې، نو دا به ټول کال د روزي ثواب الله مونږ لراکي. خیر دی مونږ دین ډېر د خیر دین دی. کله کله داسې وشي لکه زمونږ عام تر باندې خو مسلمانان من کمزوري یو دی، داسې چیرته موقع میلاویږي چې موږ د هر میاشت کې 3 روزي ونیسو، نو بیا موږ ته بله طریقه مښودلی شوې ده. هغه دا ده چې دا د رمضان دا 13 روزي موږ کله ونیسو 13، نو دا په لس باندې چې یوه روزه بدل شي نو د دې نه 300 جوړې شولې 300. بیا پسې حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام 6 من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. څوک د رمضان روزي ونیسي او بیا چې رمضان ختم شي او د شوال د میاشت شروع شي، د شوال په دې 13 ورځو کې دا 6 روزي ونیسي، بس 6، نو کان کصيام الدهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سشوال لکه د چې ټول زمانہ او ټول عمر روزي ونیولې. نو داغي تعویل علماء داسې کوي چې 13 روزي دا د رمضان شوي او 6 روزي دا شولې، نو د دې نام 14 جوړې شولې. اوس یو روزه چې بلس بدل شي نو دې نم 300 شپېته جوړیږي. نو که تاسو سوچ نو دا د لوی رعایتون الله زمونږ سره کړی دي. قبیل پرز یو سړی تکړه دی او هغه هر میاشت کې په تواتر باندې په تسلسل باندې دا روزي نیولې هم به 14 جوړ شي. او کدا زمونږ نه پاتې شي نو بیا چې دا فرض روزي ونیسو او د دې فرض روزو نه پسې پس دا 6 روزي ونیسو نو بیا هم دا غي نه 14 جوړ شي، بیا هم 300 شپېته شولې. او فضیلت خدام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو کنه دیتا شهر عظیم قد اظلکم شهر عظیم، ول ډېر لوی میاشت باندې رااله او به د لوی میاشت وضاحت وکړو چې دمر لوی میاشت چې یو فرض الله په او یو فرض باندې بدلی او یو فرض باندې بدلی. نو کوم 13 روزي ونیوي نو د لبیا په 70 کې ضرب ورکا دین بیا 2000 یو 100 روزي ته جوړ شو، تقریبا یو 100 روزي ته جوړ شولې. او بیا یو عمل په لس باندې بدل ک بیا دل چې بیا ور کې دین بیا صحیح زره جوړیږي. یعنی دا د الله رب العالمین د طرفنا د میاش خصوصي راغلي د دې د پاره دا چې په دې میاش کې موږ په الله باندې ځان او بخو الله ته ځان نږدې کو. دا د روزي یو مختصر شان تاریخ ما بیان کو چې د دې فرضي روزو نه مخکې با د صحابو معمول داو چې دا د ایام بیز روزي بنیولې او دا د عاشوري روزه بنیوله.